जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरदानो कतुनको खैबर सहार की ज़की रहमान तौसे योजल बिया वे मार करे ग्रानो कतुनको द लास के द चाय ला द कॉफी मग भी और सार वक्ती तौस सर खबरी दागीन खिस्ता वक्त बसई ग्रानो कतुनको जमुंगा चिकला हम मॉर्निंग शो शुरू कीगी नहीं वड़ू के उनते खबर होंगे को और नन बिया योदा से खबर है द टोल पाकिस्तान वर्दस्तरगी दी जी बिल्कुल هغه د بجټ ګرانو کتونکو چې بجټ کله راځي نو مونږ ته ښه پته ده چې اوسه پورې څومره بجټ سم راغلی دي هغه کله عوام دوست نه خو مونږ بیا هم امیدونه لرو مونږ هیلې کوو چې یاره دې ځل به دا بجټ راځي کیدای شي زموږ دپاره پکې اسانیانې وي لکه غریب انسان خو صرف امید کولی شي خو یو خبره یاد ساتئ چې امیدونه هسې بېسه مه تړئ ولې چې دا هیلې دا امیدونه چې کم دي دا کله هم ټیکېږي به لا سر ته به ځکه نه رسي چې وخت سره سره ګراني زیاتېږي داسې کله هم نه دي شوي چې یو شیز په 10 روپۍ او نن په هغه 1 روپۍ باندې ملاویږي نو یاد ساتئ چې دا خو خبره بالکل هیره کوي ها زه وایم چې عوام دوست هغه بجټي چې هغې کې د تعلیم دپاره او صحت دپاره ټول نه زیات رقم کېښودی شي داسې بجټ چې هغې کې تعلیم دپاره اول او بیا صحت دپاره زیات نه زیات بجټ مختص کړی شي فنډز مختص کړی شي او هغې د وجې نه عام عوام ته سهولت وي ولې چې عام عوام چې دی هغه خو په دې باندې ښه پوهېدی چې نه تنخواګانې به زیاتېږي نه به شیزونه ارزانېږي هغه صفا وایي چې یاره ټیک ده دا شیزونه خو نه ارزانېږي او نه مونږ ته په اسانه باندې ملاویږي خو کم از کم دومره دي چې زمونږ دا ایجوکیشن لکه تعلیم او صحت دا دې فری وي نو په دې باندې زه به وایم چې حکومت چې څومره غړي دي هغوی ته په دې باندې لږ سوچ پکار دی چې یو غریب پاکستانی تا نه نور هیڅ نه غواړي هغه تا نه ښه تعلیم غواړي د بچو خو هغه یې افورډ کولی نه شي ښه تعلیم او دویمه خبره دا ده هغه تاسو نه د صحت سهولیات غواړي هغه هم هغه نشي افورډ کولی نو ګرانو کتونکو زما د زړه اواز چې کم دی هغه دغه دی چې هر یو بجټ چې کم کې تعلیم او صحت دپاره زیات نه زیات فنډز مختص شوي هغه بجټ کامیابي هغه بجټ انسان دوستی هغه بجټ چې دی د پاکستان د ملک دپاره ډېر زیات ضروري دی نو دا خبرې چې یاره ګراني به راشي لا ارزاني به راشي دا خبرې یو سایډ ته کوي خبره صرف دا ده چې تعلیم او صحت دا دواړه مهمه دي ګرانو کتونکو هر یو انسان دا کوشش کوي چې د هغه ماشوم دی ښه تعلیم حاصل کی خو هغې دپاره هغه ته ګوده هم نه کوي دا هم یاد ساتئ که تاسو ته پته ولګي چې تعلیم مفت هم شو بالکل هغې نه پس هم داسې ډېر مور او پلار دي چې هغې میندې او پلاران دي چې هغې خپل ماشومان تعلیم له نه لیږي نو دا بیا غلطه ده بیا د حکومت دې کې دا هم شرط واچوي چې موږ تعلیم مفت کړی دی خو هغه مور او پلار چې ماشومان تعلیم نه نه لیږي سکول ته نه لیږي هغې باندې به جرمانه لا سزا به ورکړی کېږي ولې چې وی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی نو پکار دا ده چې که حکومت تاسو دپاره دومره څه کوي که ویې که نو پکار ده چې بیا تاسو خپل سنسیریټي وښایي او خپل ماشومان سکول ته لیږئ خپل جینکۍ په خاص توګه باندې سکول ته لیږئ یو ښه مور یو غټ کام یو ترقي یافته کام جوړولی شي او دا خبره یوازې پاکستان نه بلکې پوره دنیا کې ده چې د کم کام ښځې تعلیم یافته وي نو اټومیټیکلی هغه کام ترقي کوي ګرانو کتونکو یو دمالو او د مې نه پس چې راشو نو زموږ سره ډېر زبردست مېلمانه دي نن هغې سره به ګپ شپ لګو راځئ دمالو او دې دعا سره چې انشاءالله دا بجټ به جي دې کې به زیاته چې کم کرداري لا کم حصی هغه به د تعلیم او د صحت وي ٹھیک ګرانو کتونکو ویلکم بیک او نن ډېر انټرسټینګ ورځ ده ولې چې دواړه میلمانه ما سره ډېر انټرسټینګ میلمانه دي وای
بیکاز د هغې چې کوم فیلډ دی که نه هغه چې څه هغې ایجوکیشن کړی دی او چې کوم فیلډ ته هغې تللی دي نو هغې کې لږ ډفرنس هم دی لږ نه ډېر ډفرنس دی نو اول چې ما سره کوم میلمه ناست دی ګرانو کتونکو PMS PBS 20 presently he's serving as IG Prisons Khyber Pakhtunkhwa, MA English University of Peshawar and MPA from the Australian National University. He has already served as DC Malakand ji tasu pejandali rozada tasu additional IG prison pate shewe Khyber Pakhtunkhwa, Director Food DC North Waziristan and then DG Population Welfare Department. نو موږ سره ناست دی جی ستاسو د ټولو ډېر خوښ رمضان کې هم راغلی او تاسو به لیدلي ډېر ښایسته ګپ ورسره لګېدلی او ریحان ګل خټک صاحب آئی جی پریزن خیبر پښتونخوا. السلام علیکم ریحان بھائی. Thank you very much. وعلیکم السلام. Thank you very much جی ډېره مننه جی. It's so nice of you to give us time again ماشاءالله او ډېر ښایسته خبرې بنن کېږي. جی تاسو ډېر مشکور یم جی تاسو دوباره راوغوښتم جی. او جی هغې سره جوخ چې کوم ناست دی نو ګرانو کتونکو د دې لایف هم ډک دی د کارونو نه. زه ډېر زیات خوشحالېږم په دې خبره باندې چې زموږ فیمیلز زه یم چې دا زموږ زنانه نور هم مخ په وړاندې راشي او یوازې دا نه چې دی ښه رایټر هم دي دا زه تاسو ته کانټینټ ډېر ښایسته لیکي. زه خو فین د هغه خبرې نه یم خو ورسره ګرانو کتونکو دی جنرل سیکرټري هم دي پاکستانی عوامي قوت پارټي جنرل سیکرټري دي خو نن چې څه دپاره راغلی دي هغه دیٹ از ویری انټرسټینګ هغه شي از ا ویری ویری ټیلنټډ فیشن ډیزاینر جی موږ سره ناسته ده جی انم اورکزی. السلام علیکم انم. السلام علیکم څنګه تاسو ښه؟ Thank you for your very kind words and your introduction. نه جی دا فیکټ دی چې فیکټ نه وی ما به نه ویلی. You're too kind to say all of this. Thank you so ډېره much. مهرباني ستاسو. Thank you so much for joining our show. جی ګرانو کتونکو اول ریحان صاحب نه تپوس کو ریحان صاحب دا راته وایي موږ خو روژه کې هم دا ګپ لګولی و خو لکه زه اکثر سوچ کوم الله دې ټول ساتي د جیل نه د هسپتال نه د کچرو نه. دا تاسو چې هلته انټر کېږئ سر چې کله جیل ته یو ار آی جی پریزن سو اټومیټیکلی یو ار د هیډ دیر چې تاسو هلته انټر کېږئ نو آیا ډپریشن څه فیل کوئ که نه یو همداسې انټر کېږي لکه نن چې ډېر فرش او په خندا او په سمایل سر؟ نه چې دا خو حقیقت ته چې زه کله هم هلته انټر کېږم ما دا احساس کېږي چې دا یو ډېر سخت ځای دی او دې نه د خدای پاک هر څوک بچ ساتي آمین. او سره موږ ته د خپل ریسپانسبیلیټي احساس کېږي چې موږ به دا مزید څنګه ټیکوو. زه هر ټایم دا سوچ کوم چې دې کې به زه څه انیشیټیو واخلم چې زه مزید خپل سیسټم صحیح کړم او د خلکو دپاره فرینډلی جوړ کړم د اصلاح والا مرکز یې جوړ کړو نه. زما په ذهن کې دا آیډیاز دي خلکو دپاره ډېر فرینډلی مه جوړوئ خلک په بانم باندې راځي هسې بې دا نه جي اصل کې زمونږ چې کوم دا قیدیان دي که نه یا ولتیان دي دا زمونږ د سوسایټي وایسه ده دا مونږ اګنور کوی نه شو. زه هر ټیم دا سوچ کوم لکه څنګه زمونږ د پروینشل ګورنمنټ وزیر اعلی صاحب سوچ دی چې دا مونږ مزید د دې به اصلاح مونږ څنګه کوو چې دا مونږ نه بهر کله وځي اصلاح ضروري چې دا اصلاح شوی وي دا یو یوزفل سټیزنز وي دا د دې معاشرې خلک چې مونږ شړی نه شو مونږ ختموی نه شو مونږ وایو چې واپس مونږ ته راشي چې دا ښه انسانان وي. ښه سر د دې رښتیا نه د ټولو نه اول اصول هم دغه دی چې هغه نه یو کارآمد او ښه انسان جوړ کړي او دلته نه وباسي نه چې سزا وله ورکړي. لکه سزا کې ړومبی شی دا دی چې هغه اصلاح وکړي او هغه نه یو کارآمد انسان جوړ کړي چې خپل حلال رزق بیا ګټي. از اټ ټرو؟ یس داسې دا چې که نه چې جیل خو بیسیکلي د سزا ځای دی چې انسان ته احساس وشي چې ما غلط کار کړی دی د هغې وجې نه زه په جیل کې یم. خو سره اوس زمونږ چې کوم ګورنمنټ دی دا مونږ وایو که نه چې مونږ د ریټریبیوشن نه اوس کریکشن هغه ته روان یو ریهیبلیټیشن ته روان یو. جی مونږ وایو چې دا صرف د سزا ځای نه وي بلکې دې کې مونږ د انسانان چې کوم راغلي دي د دې مونږ اصلاح وکړو دې ته مونږ سکلز ورکړو د دې نه مونږ ښه سټیزن یوزفل سټیزن جوړ کړو چې واپس دا کله سوسایټي ته لاړ شي چې بیا داسې کارونه دا نه کوي. فار ایگزامپل سر سکلز حوالې سره خبرې وکړي ولې چې نن سبا دنیا د سکلز ده. جی ټولې دنیا کې ډیګریز شاته شو جی جی او د درې میاشتو چې د چا سکل وي که نه د ایون پلمبنګ کې جی نو هغه
تاسو استرالیا ته تللی تاسو ته پته وي دا بهر ملکونو کې صرف سکل غواړي جی نو ډو یو تھنک چې یو ار ډوینګ انف چې دوی ته دومره سکل ورکړي او چې کم خلک تلي دلته نه نو څه فالو اپ شوی چې یاره اوس هغې دا کار کوي لګیا دی د ځان له دا دکان کولاو کو یا دی چې دی درزي شو لا زما خو جی بیسیکلی ډېر ریالسټیک اپروچ دی جی او زه خپله د ګراس روټس نه راغلی یم زه ډېر ریالسټیک اپروچ ساتم مونږ چې اوس کم کار شروع کړی دی انشاءالله هغه مزید امپروو کول غواړي مزید ایکسپینډ کول غواړي مونږ پېښور سنټرل جیل کې د لیدر انډسټري اسټبلش کړې ده واو مردان کې مو د ماربل انډسټري اسټبلش کړې ده او په هریپور کې مونږ سټیټ اف د آرټ د فرنیچر انډسټري اسټبلش کړې ده دا زه چې 4.5 سال پهله د ډپارټمنټ کې اډیشنل آی جی وم زه د پروجیکټ ډایرکټر وم او بنیاد یې ما ایښی دی الحمدلله هغې نه پس زمونږ چې کوم کولیګز راغلي او بهترین کار پې کړی دی او داسې ښکلي کار اوس پکې کېږي هغې کې مونږ استادان هم اخیستي دي د ټرین کولو دپاره خو ینګ قیدیان وي هغوی هسې ټوله ورځ بیکاره ناست وي نو مونږ هغه ځان سره انګیج کړو هغې ته مونږ سکلز ورکوو هغه ډېر پکې خوشحاله دي او ډېر ښه ښه څیزونه جوړوي ایون پینټینګز هم جوړوي د سلای کړای مختلف څیزونه جوړوي که نه نو موږ ته دا یقین دی چې دلته نه هغه لاړ شي اوځي هغوی به بیا دې جرم ته نه راځي هغه به د خپل کارونه کوي او موږ ډېر کامیابۍ سره هغو ته دا سکلز ورکوو چې انشاءالله زبردست جی زبردست انم اورکزۍ نه تپوس کوو being a content writer that was a wonderful thing you were doing هغې نه پس بیا چې تاسو دې طرف ته رالی پالیټکس او بیا فیشن ډیزایننګ خو تاسو خیر لاهور نه کولو ډېر وخت نه خو بیا هم راته ووایي چې دا content writing is creative fashion designing is creative yes what about the politics for God the politics پکې چرته او جی دا ما actually خپل چې کله ګریجویټ شوم زه پاکستان انسټیټیوټ اف فیشن اینڈ ډیزاین نو هغې کې ما خپل اورکزۍ ایجنسي چې کوم کرافټ دی هغې باندې خپل تھیسس کړی دا ستاسو په مخ کې دی ما دا this is one of the article that I made this is so beautiful ما ورسره پروګرام نه مخکې ویډیو هم جوړه کا او جی زما what is this this is a shoe and it is a like a یو artisanal artifact shoe دی دینا لکه خلک دو درې نور کلیکشنز وباسي دی کې دونه ډېر elements دي چې هغې کې تاسو یو element نم نور کلیکشن ویستی شي او د دې مین چې کم شی کم element دی چې څه باندې ما ډېر زیات زور کړی و هغه د دې دا سول که تاسو ته ښکاري دې کې د میزر او سپلو هغه د دا که تاسو ته زه وښیم دا چې ما ته زما کلي نه راستول شوی و چې دا یو سول دی دا سول د میزرو دی دا د میزرو هغې د جوړۍ هلته د لاس دا وایلډ ګراس هلته چې کم کېږي هغه دی د لوند کی بیا یې په کاڼي باندې وټکوي او بیا دا یو کمسی شروع کېږي او دا کمسی ختمه شي او دا سپلی تیاری او دا سوچ وکئ تاسو چې د اورکزو بارې کې سوای د بنګو سوای د چرسو سوای د جګړې سوای د you name it the negative things terrorism خو دا کرافټ اړو چاته پته یې نشته دی چې دا الته so this is basically and originally from Orakzai this is Orakzai واو نو که کم ګرانو کتونکو دا وګورئ دا دومره ښایسته کار دی که نه او دا اورکزۍ ایجنسي چې تاسو پلیز او دا زه لګوم دې نه ما جی انسپریشن واغستو بیا ما خپل چې کم هغه ما ریسرچ کولو شی نه باندې چې کم ایلیمنټس نور هم ښایسته دي څنګه دي بیا زما چې کم ټاپک و زما د تھیسس هغه دا و چې څنګه دا وار چې دی زمونږ کرافټ ویل کوي لګیا دی پرده پې اچوي لګیا دی نو هغې سره بیا دا جي دا داسې دی چې تاسو دا د انکل دا بوټ دی دا انکل دی دا ستاسو په دا بالکل دا د خپې انکل چې کم وي دا هغې کې لکه دلته نه تاسو خپل شو انټر کوئ او دا ځای چې کم دی دا چې په لاس باندې اچولی کېږي هغې په رنګې دا جي کلاو شي داسې دا کلاو شي تاسو دې کې خپل انټر کوئ بیوټیفل دا وګورئ جی دا ما ټول جی د لاس قریشي د تلې یو شی کار کړی دی دا چې کوم د دې دا سول دی دا هیل دی
دا ټول هم جی د لاس جوړ دی واه او جی نو دا خو میټل نه دی کنه نه جی دا وډ دی د معنی کورینګ سیور د میټل شوی دی او دلته میزری او مغه تاسو خپل هغه ټچ د ورګزي ساتلې دی د سول معنی جی ما سره ډېر جګړه زما ټیچرانو کا چې یہ تو مس میں سے نکال لو हाँ मेजरी वो बात है तो कि मैं अपना थीसिस छोड़ दूंगी लेकिन ये नहीं निकालूंगी वाह क्योंकि ये जो है यही वो चीज है जो कि मेरी सकाफत को पहचान है और दास्तासो चिकम ब्लड सर्कुलेशन द पार दखपो अगे द पार दोमरा खदे कतासो ब्लड प्रेशर ही कतासो पदे सोल मांदे खपे एक दई उस्तासो सोल मसाज लांदे नकीगी जबरदस्त और कदा तासो लुन के दा तासो लुन के نو دا ستاسو خپو ته ګرمیانو کې ټنډه کم ورسئ واہ جی واہ کیری پلیز زبردست ګوري دا شزونه ګرانو کتونکو مونږ ته نه و پتا بٹ شي ایکسپلینډ اٹ دس از بیوټیفل او جی زما بیا صدف کول کتا سو پیژنې اوس ډیره مشهوره ماډل ده هغه زما د تھیسس رامپ واک کړو او this is like back 2013 خبر زکوم and that was just a snowball اين پس ته زجی کامران لشاری صاحب خپل هغه کې ماته وی چې ته پی سی ایس ایگزام کلیر کا اور اسسٹنٹ ډایریکټر کرافټس اینڈ کلچر لګیږي مون سره بس بیا هغه پنځه کاله ما الته کار وکړو د کلی کې چې څومرم کاسټیومز دي او څومرم چې الته دا سټریټ پرفارمرز دي د دې د اټولو ډیزاینینګ د دې اټولو چې څومرم ایگزیکیوشن د دا ټول جی بیا ما کړی دی ماشاءالله ګرانو کتونکو نورې خبرې بم تاسو کو دواړو ملمنو نه ډیر شیزونه دي او هغه اور ایکچوال کوېسچن چې ما پالیټکس د څنګه زرا عالم او دا بریک نه پس بیا وایي ها جی ٹھیک شه جی ٹھیک شه جی ٹھیک افټر ا ویری شارٹ بریک جی ګرانو کتونکو ویلکم بیک او ډیر انټرېسټینګ پروګرام روان دی کا مونږه آی جی جیل خان جات سره خبره کوو نو مونږه اغم په کریټیویټي باندې خبره کوو په اسلام باندې خبره کوو که مونږ یو پالیټیشن سره خبره کوو نو د هغې په کریټیویټي مونږ خبره کوو په د هغې په ډیزاینینګ خبره کوو او دې نه مخکې چې انا مورکزۍ چې څنګه دا ایکسپلین که مونږ ته دا دواړه سینډلز چې دي نو هغه ډېر زیات انټرسټینګلی ګوري همدغسې چې پراتو زه پرې نه پوهېدم خو چې یو ښځې ایکسپلین کو نو اوس پرې زه پوه شوم د دې قیمت څه دی او د دې قدر څومره زیات دی ویلیو یې څومره ده نو په دې که لرې نه چې ما کته مایل دا ټول میټل نه جوړ دی که نه مایل دا به څوک اچي نو ګرځي به څنګه ډېر دروند به وي بیا مې ویلې مایل یار دا کیدای شي د هیل سپورټ کولو دپاره دا میټل جوړ کړي خو چې اوس مې راوچت کړو دا چې اټس ا ورډ او هغه پینټ کړی دی دې باندې کورینګ د میټل کورینګ هم پې کړی دی میټل کورینګ او دا کورینګ میټل دی یس ایگزیکټلی ښه جی ستاسو پالیټکس ته به راځو خو اول سر نه تپوس کوو چې سر یو خو ریحان زموږ مخامخ دغه ناست دی یو بل ریحان دی چې هغه موږ نه پېژنو د هغې پېژنګلو موږ سره وکوي نن چې آیا کلم لیکل کړي دي لا کلم سنور څه هابیز داسې کړي دي ولې چې تاسو چې استرالیا کې وئ نو هلته سبق نه علاوه بیا ټایم هم سړي سره ډېر وي او یوازې وي نو څه به هم کولو او ډفرنټ څه فیل کوئ د هغه ځي تاسو به سټډي کړي د هغه ځي پولیس هم او د دې ځي جي او جی ایکچولی زه خو بیسیکلی د لیټریچر سټوډنټ یم د انګلیش لیټریچر بالکل او سره زما اردو لیټریچر پښتو لیټریچر دا ټول ډېر خوښ دي ډېر د هغې میوزیک د هغې رایټنګس که نه جي بیا زما سروس چې دی زه ګورننس سایډ ته راغلم نو اسټرالیا کې چې زه وم آی واز ناٹ دیر اونلی فار ګیټنګ ا پیپر ډیګري پیپر ډیګري خو ما سره وه ما د هغوی سوسایټي سټډي کوله ما د هغوی ګورننس سټډي کولو ما د هغو سوشل سیسټم سټډي کولو زبردست نو زموږ خلک چې دي دا ډېر ټیلنټډ دي خو مونږ هغوی کې فرق دا دی چې هغه خلک ډېر پروفیشنل دي ډېر پروفیشنلزم باندې یقین لري پریکټیکل خلک پروفیشنلزم اینڈ رول اف لا رول د قانون حکمرانی او پروفیشنلزم دا که مونږ کې راشي نو مونږ د هغوی نه زیات ټیلنټډ یو زموږ خلک ډېر ښه خلک دي ایگزیکټلی تاسو وګورئ که نه رول اف لا دلته لکه تاسو هیلمټ نه والا سیټ بیلټ دا زه ټرافیک صرف خبره کوم سیټ بیلټ خو څوک پیژني نه چې سیټ بیلټ هم شته دی د دې دنیا کې بالکل गाड़ी में टंग टंग कई खो सीट बेल्ट बना चाहिए यू नो सर यो खबर है چې کم تاسو کا ډیر 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 زیات ضروری ده رول اف لا د پاره
چې اډمنسټریشن هم پکار دی چې بیا سختی کنه د دې لپاره قانون سخت وي لکه چې څنګه هلته جرمانې کیږي چې تا گرین سیګنل پاس کو نو $10,000 ډېر شی دی نو هغه چې هغې ته سوچ وکړي چې دا په ما جرمانه لګي نو هغه خو به لیوني شي دیټس وای زه یم چې دلته هغسې سختي نه ده پکار ولې نه ده پکار چې لکه فار ایگزامپل زمونږ موټروې ده که نه موټروې باندې 3 ځله زه جرمانه شوی یم مونږ ته دا احساس وي که زه اوور سپیډینګ وکړم ما سره معافي نشته ده دغسې مونږ هر یو شی دلته چې امپلیمنټ کوی شو او که مونږ د خپل مطلب هغه لایکس ډسلایکس نه وباسو سیستم کې مونږ انټرفیرنس نه کوو که نه د بره لیول نه نو زمونږ سیستم بالکل بهترین دی چې مونږ پکې انټرفیرنس پرېږدو که نه افسران هم نوره خلک هم که نه موټروې یو مثال دی که نه چې موټروې باندې مونږ ټول د مطلب د سپیډ غږ کوو لکه ډېره پابندي کوو چې که نه ځکه هغه مونږ بیا انډسکریمنیټلی جرمانه کوي ایگزیکټلی نو دا جی رول اف لا پکار دی سر تاسو هلته یو خبره نوټ کړې چې هلته هر یو کس سپورټس کوي دا شی هم نوټ کړی جی هر یو کس او جی سپورټس کوي جی خو یو تاسو زه بله خبره ریلیټډ وکړم که نه چې زه خو د ریسنټلی ډایرکټر جنرال پاپولیشن ویلفیر وم چې زمونږ ملک د اوور پاپولیشن یو ډېره غټه مسله ده اوور پاپولیشن او د کوم د کلایمیټ چینج یا انوایرمنټل ډیګریډیشن چې دی که نه نو هغه لکه زه په اسټرالیا کې هم فار ایگزامپل هغې ټوټل آبادي چې د هغه 2.5 کروړ نه کمه ده که نه زمونږ د کراچۍ آبادي چې د هغه 2.5 کروړ نه زیاته ده که نه نو آبادي کنټرول کول چې ډېر زیات دي به تا سیویک فیسیلیټیز چې هغه محفوظ وي که نه دومره زیاتو خلکو ته دومره ډېرو خلکو ته دا د سیویک فیسیلیټیز نه ټینګېږي صفا خبره ده بالکل بالکل تاسو دا نه غواړئ چې انم اورکزي تاسو دپاره د جیل قیدیانو دپاره داسې ډریس ډیزاین کي چې هغې لایک ایم سیریس زه به یم چې یاره پته لګي چې هغې ته دا هم فیل کېږي چې یار مونږ یو ښایسته یو ډریس اچولی دی خو دا هم وي چې هغه یو کریټیو دی کریټیو غوندې ډریس دی کین وی تھنک اباؤټ اټ او جی زه خو ډېر خوشحاله شوم چې زه مس انم سره میلاو شوم او زما خو ډېر سروس قبایلو کې شوی دی آی هیو های ریګارډز فار د ټرایبل پیپل دا ډېر قابل خلک دي خو زه باید دوی د تجربې نه دا فایده واخلم چې زمونږ سره سلای کړای مرکزونه هم شته دي په جیل کې نه زبردست زمونږ قیدیان چې کوم څیزونه جوړوي دوی مونږ ته ډېره ښه آیډیا راکوی شي چې دا مارکیټ کې څنګه مونږ خرڅوو ډېر ځکه چې مونږ د هغې 30% چې دغه قیدیانو ته پرافټ ورکوو د هغوی خاندانونو ته غازي که نه نو که مس مونږ سره یو وزټ وکړي که نه دا مونږ ته ډېر ښه آیډیاز راکړي چې مونږ به further the marketability څنګه کوو مارکیټ په څنګه کوو زبردست یې بالکل جی I absolutely agree زه جی it's an honor for me چې زه چا کس تاسو civic sense خیال غواړم نو زه به ضرور بالکل تاسو دعوت تر کوم جی تاسو مونږ سره وزټ وکړئ زمونږ سنټر به وګورئ تاسو مونږ ته ډېر ښه آیډیاز راکړو چې یاره مزید د مونږ څنګه امپروو کړو څنګه دی کې مونږ ویرایټي راولو مطلب دا چې د مارکیټ کې څنګه مونږ خرڅ زبردست اول خو به صرف بنګړي او پیوی به پې جوړېدل آی تھنک اوس هغه جینه دی اوس خو سلای کړای او د لیډیز والا پرسز مختلف سیزونه ډېر ښه تیارېږي ها سنټل لیدر والا که نه بهترین جی بهترین بیلټس او بیلټس او مطلب دا چې د لیډیز والا پرسز شي بیگز شي که نه او شوز شي دا تاسو کتای شو چې مزدار تاسو موږ ته ډېر ښه آیډیاز راکړو ډېر سلای کړای زموږ بهترین لیډیز دي لکه مردان کې یو سنټر دی که نه میډم موږ ته ډېر ښه آیډیاز راکړو په تھرو باندې هغې ته نورم ښه انکم جنریټ کولی شو ایگزیکټلی ای کامرس خو ډېر زیات بلې چې آنلاین بزنسز روان دي انم هم آنلاین کوي بزنس زما هاوس اف پاکستان باندې رجسټرډ دی اور هاوس اف پاکستان چې دی هغه فری ویب سایټ تاسو ته درکوي هغې سره به موږ تاسو کنیکټ کړو نور چې څونه چیمبر اور دا ټول انټرپرینورز دي فرام لاهور کراچي سیالکوټ مونږ به تاسو ټول سره کنیکټ مونږ میډم تاسو یو آیډیا بل درکم زمونږ د پېښور میوزیم دی کنه د کې مونږ یو ډسپلی سنټر قائم کړی دی ریسنټلی 2 میاشتې مخکې هم د دې جیلیان چې څه جوړوي کوم مطلب سیزونه جوړوي تاسو چې هغه وزټ وکړو جی تاسو ته پته ولګي چې د کې مزید څومره انوویشن راتلی شي د کې مزید څومره امپروومنت راتلی شي نو تاسو کاینلی هغه هم وزټ وکړو تاسو یو ښه آیډیا زبردست دا اوس چې کم اول خو به چې چا میډ ان پاکستان لیبل وکړو نو هلته به یې پرېښو چې دا خو که هېڅ به عمر کې غلط نه و نو بس هسې یو آیډنټټي کرایسس کې وو خلک اوس شکر الحمدلله آی ډونټ نو چې څه داسې ورلډ ریفارمز وشو اوس ایز مطلب فخر سره خلک میډ ان پاکستان اغوستل غواړي
او جی او سټف هم خي او کنه هر ریبلیس طور باندې لکه بهرني خلک زمونږ کلچر دونه سټډي کوي لګیا دي او مونږ ته به چې کله ایټالین یا داسې کم هغه رالو کوارډینیټرز نو هغې دو به چې دلته په د صدر بازار کې به هندوانو مندر وکتو یا به د پارسیانو هغه قبرستان وکتو نو هغې به ژړلو هغې به ودرېدو او په ژړا به شو هغې به ویلو چې دا مونږ ته داسې خیال کېږي چې بس تاسو خو چې څوک وایي چې زه هندو یم او هملته مغه سات باندې ولئ they did not believe دومره ګنده image portray شوی دی بیا ما هغې ته ما به چې کله because I was in tourism نو ما به دلته د سیټي هاوس ته بوتلل نو ما ورته ویل do you see there is a star of David هر چرته او اسرائیلیانو نه به زیات د خلکو څه خیالي چې زموږ به څوک بدي راځي خو مایل دا غلط دی on religion دلته اوسېدلي دي وی خلک دلته اوسېدلي دي او یو بل سره خپل هر قسم ته اختر هر یو شی سیلیبریټ کړی دی او دا مل ټوټلی یو ویسټرن پروپاګاندا او اوس هم کوي که نه اوس هم کوي جی اوس هم دا انټرفیث هارموني څومره زیاته ده دلته ماشاءالله سپیشلی پېښور کې یس and زه تاسو یم اتیرا چې خلک ورته وایي چې دی خو په ګاډو ته د اوسپنې غوا وایي هلته هم خلک دومره یو بل سره په ارام ژوند تېري سکان دي جي هلته تاسو ته ما دا خبره لګه on a lighter note وکړه چې لکه they think that we are so stupid basically they want to show people that people in Pakistan especially the north are absolutely stupid people. This was funny. او ودا سره غلي دي ودا د اوس په نغوا ده او دله لګاغي خلک دا سوچ کوي بارني چې دی هم دغه سي دي اول ته تاسو ګوري جی دومره تعلیم یافته خلک ماشاءالله زموږ دا سپیشلی ایکس فارټ والا چې کوم خلک دي دا اوس پته ولګي چې دلته پېښور ښار ته راغلي دي کرکټ کې څوک مخکې نشي تللی سپورټس کې چرته هم څوک نه مخکې سوای د پښتون نه څوک هغه مخکې نشي تللی ایگزیکټلی پلس هغې سره غټ بزنسمینان دي جی ټول نه لوی بزنسمینان سر جی او ورسره ایجوکیشنسټ دي ډېر ښه عهدو باندې دي ماشاءالله او بلکې پولیس کې هم سر تاسو سره د ایکس فارټ څومره خلک دي ماشاءالله خسر یو خبر باندې پوي کې this is very important کنه after the break چې جیل ته چې څوک راشي هغه وخت کې د هغه څه احساسات لکه سایکولوجست تاسو ساتلی لا نه دی ساتلی او بیا هغه ټریټ کوئ تاسو څنګه چې یاره هغه انسان ګناهګار دی بې ګناه دی نه خو تاسو هم نه خبر خو بس یو فیصله شوې ده نو هغه ګرانو کتونکو سٹارټ کې څنګه ټریټ کیږي او هغه بیا څنګه انسان جوړیږي آفټر ا شارټ بریک ویلکم بیک ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو وایو هرکلی او ډېر انټرسټینګ خبرې روانې دي زمونږ سر هغه کوېسچن مې چې کړی پلیز چې یو کس چې څنګه جیل ته انټر کیږي اوس هغه ګناهګار دی بې ګناه دی دا تاسو هم نه ده پته موږ ته هم نه ده پته عدالت یو فیصله کړې ده خو چې هغه انټر شي نو اخو به زه وایم که بېګناه انسان او کمزوري زړه والی اخو به هملته مړ شي هغه وخت کې څه ټریټمنټ یې د هغه سایکولوجسټ شته نشته جی سر داسې ده جي آنیسټلی سپیکینګ چې کله یو سړی جیل ته راشي فرسټ ټایم نو ډېر پریشانه وي بېشکه او یا چېرته راغلی که نه هغه تلاشي کېږي د هغه سامان درج کېږي که نه هغه پراپر مونږ انټري کوو مینولی هم کوو او الکترانیکلی هم کوو که ټیک شوه نو بیا چې هغه واټ بیرک ته لاړ شي یا بل سیکټر ته لاړ شي نو ډېر پریشانه وي اوبویسلی د کیس شک نشته د انسان ټولو کې قیمتي شی چې د هغې لیبرټي ده ازادي ده او د هغې صحت دی که نه نو د هغې ازادي ختمه شي او جیل کې بند شي او بیا څه ټایم بعده که چاته سټرس وي نو مونږ خپل سایکالوجست فیمیل دی اکثر بالکل هغې مونږ پراپر لکه څنګه یې سړی مطلب کاونسلنګ کوي چیک اپ یې کوي که نه دغسې مونږ هغې پیریاډیکل مطلب چې څوک پریشان وي چا کې سټرس ولګوي هغې مونږ باقاعده کاونسلنګ کوو زمونږ سایکالوجست فیمیل ظاهره خبره چې ډېر کیرینګ وي که نه مونږ هغې ټیک ټاک خیال ساتو او که چاته فرض کړه مثال کے طور پر څه ډیزیز وي نو مونږ سره خپل ډاکټران هم شته دي
هیلث ډپارټمنټ هغه موږ ته ډیپوټیشن باندې راکړی دي جی او موږ هر یو جیل کې چې میډیکل فیسیلیټي هم شته ده سنسم او که بیا ټیک چاته ډېر ضرورت وي موږ غټ هسپتالونو ته هم لګو موږ هغه ټیک ټاک خیال ساتو هاویور سړی چې جیل ته راشي ډېر پریشان وي د کې شک نشته خاصه دا یو ما اورېدلی دي چې د آی جی جیل خانه جات دا قیدیان داسې وي لکه بچي چې وي او وی دې عمري ښېګړې دپاره هر وخت سوچ کوي چې یاره سو ټیک د هغه روب دبدبه هغه په خپل ځای باندې هغه ضروري وي خو از اټ ټرو چې او داسې څه واقعه ستاسو په ذهن کې شته دی چې یو قیدي او هغه څه ډېر نامه روښانه کړي بیا په اصلاح کې دومره اصلاح د هغه شوي چې هغه نور قیدیانو دپاره مثال جوړ شوي څه داسې سټوري تاسو سره شته چېرته د قیدي ما خو چې اوس چې دوباره راغلی زما 5 مهینې وشوې خو ما چې څومره اورېدلی دي مطلب زموږ سره داسې قیدیان شته دي چې هغه مطلب بورډ ټاپ کړی په ایگزام کې که نه بنونه یو قیدي و بورډ یې ټاپ کړی و دا موږ خپل قیدیان چې دي موږ هغو ته فارمل او انفارمل ایجوکیشن هم ورکوو دیني تعلیم ورکوو سبق هم وایي میټرک وکړي اف سی وکړي بی سی وکړي ام سی وکړي هغه دې لپاره موږ فکر کوو چې یو خدای بیزي شي یو دې اصلاح وشي او بل چې دی کله آزاد شي چې بیا دې ته جاب میلاو شي که نه نو دې آر ډوینګ ا ونډرفل جاب دا خو ټول ټیلنټډ خلک دي خو څه وجوهاتونه مطلب په کرایم کې راشي که نه نو زه داسې خلکو ډېره حوصله افزایي کوم خو سر دې کې یو بله خبره ده خلک وایي چې یاره یو انسان که بې ګناه وي خو چې جیل ته لاړ شي نو چې بهر روزي نو تنه غلط انسان جوړ شي از اټ ټرو نه جی داسې ده وایي چې نور خلک چې کم وي هلته که نه لکه ډېر مافیا والا هم هلته موجود دي نو هغه نه خراب انسان بیا جوړ کړي داسې ده چې مونږ خپله کوشش دا کوو چې مونږ څومره پړه لکه خلک وي شریف خلک وي په څه نه څه کیس کې راغلی وي نو مونږ هغه سپریټ وساتو مونږ هغه داسې پروفیشنل قیدیانو سره نه کوو نه ډېر مجرمانو سره نه اچوو سره خبره مونږ د سړي ته ګورو شخصیت ته ګورو تعلیم ته ګورو ایج ته ګورو که نه نو دا څنګه چې عام کنسپټ دی د خلکو که نه داسې نه دی مونږ ډېر سیسټمیټک نظام دی زمونږ ډپارټمنټ ډېر سیسټمیټک دی او مونږ دا جوډیشري چې دا بار وزټ کوي ډي سي صاحبان وزټ کوي نور مشران وزټ کوي که نه نو مونږ خپل قیدیان چې دي د هغو شخصیت مطابق د هغو تعلیم مطابق د ایج مطابق او سر جوینایل ډیلینکوینسي چې کوم وي او جی هغه څنګه او جی دا جوینایل چې دي زمونږ ټاپ پرایورټي کې جوینایل دي فیمیل دي که نه مونږ د هغو دپاره چې بیل سیکشن جوړ کړي دي بیل سیکټرز فیمیل دپاره بیل فیمیل دپاره بیله او بچو ماشومانو دپاره او ماشومانو دپاره بیله بیل ټیک شو او تاسو یقین وکړئ چې زمونږ فیمیل چې کوم غدي سیکشن وي یا سیکټر وي هغه ته صرف فیمیل سټاف چې دی هغه الاؤډ وي هغه سره ډیلینګ کوي ویری نایس دا زمونږ کلچر هم زمونږ قانون هم دی بالکل او صرف ډیپټي سپرډنټ جیل یا سپرنټینډنټ جیل نه علاوه بل څوک اتھارټي الاؤډ نه په جیل کې ویری نایس هغه فیمیل سیکشن ته لاړ ډیر ښه سیملرلی زمونږ چې پروینشل ګورنمنت رائټ فرام دی بیګیننګ دغه موجوده سی ایم سی په خاص کړه پرایورټي ده چې زمونږ څومره جوینایل پریزنرز دي هغه ته مونږ ډېره فیسیلیټي ورکو هغه مونږ سیفټي وکړو هغه ته مونږ سکلز ورکو سکولینګ هغه ته مونږ سبق ورکو چې کلاسونه ورته اخلو ها وی کلاسونه ورته اخلو پراپر دغه کلاسز وی تاسو پېښور سنټرل جیل کې تاسو کې چرته راشو ان شاء الله مخ جی هغه کلاسونه ایز ا ګیسټ برازم سی ایم سی براغله او یس از ا ګیسټ کنه نو هغه جی الته مونږ ته سبق ورکو سکلز ورکو مله خو ډېر امپریشنیبل ایج وی کنه هغه ته چې مونږ څه خیو مطلب هغه ډېر تیزه سره زده کوي ایون مونږ اوس ما فوکس چې د باسیت آی جی یا نور سکل سره سره په آی ټي سکلز باندې هم نه کنه چې مونږ خپل قیدیانو ته خپل ینګ نیډ اف د ډے بالکل مونږ آی ټي سکلز آی ټي ډیر ضروری ده جی هغه انټرېسټینګ هم وي او هغه ډېر اسانه سره زده کوي شي کنه او نه زبردست خدا سکولینګ چې کوم دا پراپر چې کوم زمونږه سلیبای ده نور گورنمنٹ سکولز کې عمره سلیبای وی ول چې دې دا ماشوم کله بار وزي اوس دلته پنځم کې ده نو دی خو بیا کچات نه راځي کنه ډیفینیټلی هغه سلیبای وی او چې کم کلاس نه هغه پرخي مونږ هغه کلاس نه شروع کوو مونږ سره خپل ټیچر هم شته دي او داسې ولنټیر مونږ سره پریزنرز هم شته دي چې اړ پړه لیکي هغه هم الکانو سبق وایي سر وهال ټکول پکې ډیر زیاتی جیل کې نه نو دا اوس دا کلچر ختم شوی دی تاسو یقین وکړئ دا به مخکې په زمانه کې وو اوس زمونږ په جیل کې هر ګوټ کې هر کونه کې یو سی سی ټي وي کیمرا لګېدلې ده که چا سره څوک زیاتی وکړي څوک هغه ووهي
نو هغې کې هغه ریکارډینګ کېږي چې جج صاحب راشي یا زه راشم یا بل افسر راشي ورته کمپلینټ وکړي هغې پراپر مونږ مطلب کاګنیزنس اخلو مونږ انکوایري کوو مونږ سزا ورکوو قیدیانو کې خپل ګروپس جوړ شوي دا اوس هم شته دی داسې دی چې دا خو انسانان دي که نه چې انسانان چېرته اوسېږي هغې ګروپینګ خامخا خو که مونږ وګورو چې یاره مطلب څوک ایشو جوړوي او بیا مونږ هغه تتر بتر کوو هغه نه لرې کوو مطلب یو ځای کې نه کوو که نه لکه اوس که تبلیغي جماعت والا یو ځای کیني داسې به هم پکې وي چې تبلیغي جماعت سره کینی جماعت کې زیات ټایم تیروي موږ خو چې قیدیان انکریج کوو چې هغه دینداره شي هغه تبلیغي خلک چې دا خو دینداره خلک وي او خلکو ته آواز ورکوي جی خو کوم ورانکاري خلک وي هغه جیل کې دننه ګروپ جوړوي بیا موږ هغه بل جیل ته ټرانسفر کوو انډر د لا که نه بیا هغې ګروپ اټومیټیکلی ختم شي نو دا مخکې به په زمانه کې به دا ګروپونه وو شاید فار ایگزامپل چې ډېر هغه به وه نیوسنس ویلیو به وه ایگزیکټلی اوس زموږ افیسر چې دا ډېر پړه لیکه دي هغوی ډېر مضبوط ګریپ دی په خپل جیل باندې زبردست چې چېرته هم فیل شي چې سړی ورانی جوړوي نو دلته نه اوچت کو پېښور نه اوچت کو مردان ته ولېږو مردان نه ډي خان ته ولېږو ډي خان نه بنو ته ولېږو بیا واپس راولېږي او یس روټیشن کې وي روټیشن وي دا موږ پالیسي هم ده دنیا ته د جیل 2.5 سال بعد هغه موږ روټیشن کوو بالکل ډیفرنٹ ورلد دی پالیټکس ته څنګه رالی یا کوېسچن سټیل دیر زه چې اوزی ټیکنالوژي کې ما پروجیکټ مینیجر کار کولو اور هغه دا بیټری ډریون بایکس چې کوم دي پاکستان کې هغه پورا د ریسرچ اور هغه هر څه لاهور کې ما کړی اور ما لانچ کړلو عثمان شیخ سره هغه جی اونر و د اوزی ٹیکنالوجی اور هغه ما ته ویلو چې آپ نے یہ جو اندرون شہر ہے اس کے التزیات بائکس اندرون شہر کے چلی نو ما ته ویل جی بالکل میں یہ کر سکتی ہوں هغه ویل جو بولی بالی سی پٹھانی لڑکی ہے پتہ نہیں کیا کر لے گی کیا نہیں ماقتل آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو 3 مہینے میں یہ ریپ اپ کر دوں نو هغه اوشو بس انشاءاللہ هغه چې څنګه اوشو نو بابا طبیعت لګوندې دلته زما د پیرنټس طبیعت خراب شو نو زه واپس پېښور ته چې رالم نو ما ویل اوس دلته څو زما برایډل کار خو 2006 نه زه کوم لګیا دا عام فیملی کې لہنګې غرارې دا هر څه دا 2006 نه تاسو ته بیفور جوائننګ پی آی ایف ډي ما ودا کولو اډې والا به مې کور کې کینولي و زما چې کومه پھپو دا هغې به ما سره دا کولو نو بس اټ واز لایک ا هابي او بیا مونږ خپل ځان له به هم پکې جامې جوړولې بیا به ورکې فرینډز رالو بیا به ورکې کزنز رالو چې جی ټیک دی دا هر څه کېږي نو هغه خو آن د سایډ always was there which is around a mile this is not enough this is not giving me a kick to get up and do something no ma to my friends welu che tum aise karo कि तुम women chamber of commerce जाओ हो सकता है कि वहाँ पे कोई ट्रेनिंग कोई ऐसा काम मिले तो और नेटवर्किंग बहुत अच्छी वहाँ पे हो जाती है तो you should go there no zalta ladam no bya munga ta dalta chikam سینئر وائس پریزیډنټ وا هنا ثاقب هغه ما ته ویلو چې یو ټریننګ را روان دی ته هغه ټریننګ ورکا د بیسیک بارډس پیټرن کټینګ ټریننګ ٹھیک شو مایل ټیک ته هغه مونږه ټریننګ ډیزاین کړلو چې زه به پیټرن کټ کوم زما سره چې کومه بل ټریننګ دا هغه ایمانه فیبریک پینټ خي بیا به هغه پورا ډریس مونږه فارم کو او مونږه به هغه ډسپلی کو او ټولو ته به اوخی زبردست د کې دا چې څونه انډسټریالسټي دی راغلی وو او خاکان صاحب هم دا ټریننګ وکړو نو هغه اول غوښتو چې زه دلته بزنس وکم تاسو سره نو مونږه ته له بزنس وکړه چې لکه تاسو کول غواړئ ته مونږه انوایټ کا مونږه وراشو وبکو هر څه بیا هغه ویلو چې د چل د چې زه دا پولیټیکل پارټي شروع کوم او که تاسو ما سره جوائن کوئ نو راشئ نو ما ورته ویلو چې مونږ ته پالیټکس نه راځي مونږ خو ساده د کور خلک یو مونږ ته څه پته ده چې مونږ خو بې نظیره پیژنو او دا بلاول دی او دا جسٹ لایک just heard from our fathers بس په لاونج کې یا ډرایینګ روم کې مونږ څه اورېدلي نو هغې ویل چې نن ورو به زه تاسو ته هر څه وښیم خو تاسو کم از کم سکلډ یئ او زما چې کوم کار دلته زه شروع کول غواړم هغه د ویمن سکل ډیولپمنټ دی هلته نه جي دا خبره شروع شوه او بیا کابینټ فارم شو
او بس بیا هغه کابینټ کې مونږ جی جنرال سیکرټري ماشاءالله خو ګوري جی یو انسان چې هڅه کوي کنه اوس دی هڅه کړي دا همت کړي ده نو هغه د پر لارې کولاویږي زمونږ داسې کم یو عمل دی چې هغه مونږه وکړې شو زه چې اخر کې تاسو دا خبره وکړئ سر چې خلک کم نه کم جیل ته راځي زما مطلب دا دی چې کرایم کم شي داسې کم یو عمل دی چې هغه شروع کو جنرالي زموږ ټوله معاشره چې کم نه کم خلک سزاوار کړي او جی دا خو داسې راځي که نه چې زه وایم چې ایجوکیشن چې دی که نه ایجوکیشن از د بیسټ ریسیپي فار دیز تھنګس که نه خلک ته ایجوکیټ کا صحیح مانو کې هغې ته لیبرل ایجوکیشن ورکا نو هلته به کرایم هم کم شي هلته به اویرنس هم راشي هلته به اوور پاپولیشن هم کم شي هلته به سیویک سنس هم راټیږي که نه او د نورو خلکو رایټ چې دي هغې اویرنس به هم پیدا شي نو ایجوکیشن چې دی ایجوکیشن نه بغیر چې دی حل نشته هغه نه چې مونږ پراپر ایجوکیشن خلکو ته ورکو ښه ایجوکیشن خلکو ته ورکو چې که نه سو نا امیده کیږو به نه نه جی نه So there should be something at the end of the tunnel. یو ټنل دی د کار سبق end کې بیا څه نه روزي نو ظاهره دا ایدو کریمینل شي نو پیراډایز لاس نه پس پیراډایز ریګین هم راځي جی او جی زمونږ چې خلک چې دي که نه دا ډېر ټیلنټډ خلک دي ماشاءالله د بهر ملکونو کې ریکارډونه قایم کړي د خو خبرو خو چې دا پراپرلی ایجوکیټ شي او انفارچونیټلی زمونږ جی لکه مطلب 2.5 کروڑ بچي چې دي دا آؤٹ اف سکول دي نو ته به هغې نه څه توقع ساتې چې دا به مطلب څه چینج راولي که نه بیوټیفل جی 2.5 کروڑ خلک یا 2 کروڑ 30 لاک خلک آؤٹ اف سکول وي او ما تاسو چې د استرالیا ټوټل پاپولیشن عمره دی که نه نو مونږ به جی تعلیم چې دی که نه تعلیم باندې به مونږ فوکس کوو دا پریارټي جوړوو ایز ا قوم ایز ا نیشن بیا مونږ ترقي کوو تھینک یو سو مچ سر دیر از اونلی ون وے او هغه دی چې ایجوکیشن باندې به ټول توجه لرو سر ستاسو راتلو ډېر مننه تھینک یو ویری مچ زه انم اورګزی سره پروګرام مخ په وړاندې بوزم خو بیکاز یو هاف ا میټینګ ویری امپورټنت میټینګ ډېر مشکور یم جی تاسو والته زی او زه ډېر خوشاله یم او مونږ به راځو جی مونږ به ډیفینیټلی چکر تاسو چې ډیزاین لحاظ سره دستکاری کم یو قسم تاسو کاری تاسو ضرور جی ما سره تاسو دوړو ته چې دعوت ترکوم ان شاء الله جی جیل پېښور تاسو راشه تاسو به ډېر ښه ایډیا وټي جیل څه شوی زمونږ انډستری سایکالوجي د سټډي کولو کې ډېر انټرېسټډ یم نو مونږ جی تاسو دا څه چل پدې باندې وشي مونږ تاسو دعوت ته ان شاء الله جی صحیح تھینک یو سو مچ سر تاسو کینی ویل ټیک ا ویری شارټ بریک جی او بیا راوځو تاسو په وړاندې انم اورګزی سره ګرانو کتونکو ویلکم بیک او تاسو به سوچ کوئ چې دا لیاقت زمونږ چې کوم میک اپ آرټسټ دی دا ولې ولاړ دی تاسو کو فل شارټ وسوالي تاسو پته ولګي چې دا خسته شیروانی چې دی اچولې ده دا وګورئ جی دا انم ډیزاین کړې ده او د دې خاصیت چې کوم دی د شیروانی هغه تاسو لږ ساعت پس زه ښیم خو اول دا سایډ وی بیان کو که نه جی دا سایډ جی دا د دې پیور شنګۍ شیروانی دې ته نه وایم زه دې ته اوټومن انسپایرډ یو کوټ وایم ټیک شوه د دې لږ غونتې تاسو چې لږ ټرن شئ نو د دې دا لږ شان دی دا کټ چې دی دا شاته نه لږ غونتې اوټومن هغې په شانتې دی او دس از ا یونیسیکس ډیزاین دا هلکان هم اچولی شي جینکۍ هم اچولی شي او چې دا تاسو لکه 2-3 ځل داسې واچوئ او تاسو بیا دا بالکل خپل لک انټایرلی چینج کول غواړئ نو all you have to do is just turn it the other way around. Okay, let's turn it the other way. ګرانو کتونکو دا وګورئ دا زمره زبردست او دا که مونږ اوس effortlessly تاسو د باندې effort نه لګي او effortlessly yes exactly اوس واچوه او جی او د باندې چې کوم stones لګېدلې دي هغه ټول precious stones دي جی او جی او مغه شیروانی دا اوس دا بل سایډ راوړه ګډ دا ما سپیشلی نن ټلویزیون د پروګرام ته ذکر وړلو چې ستاسو دپاره خو دا داسې کاسټیومز چې کوم دي ډېر ضروري او سپیشلی دا عید شوز دپاره ستاسو چې کوم لکه ډراماز وي ستاسو کوم قسم ته دلته تھیټرز کېږي هغې کې تاسو په یو ډیزاین کې تاسو 2-3 قسمه رولز
جوړول شي. دا اوس پیس اف آرټ ډیر زبردست دا وګوري جی دا چې کار پې شوی دی جسٹ ټیل اس اباؤٹ دس. جی جی دا چې ټول دا کار دی دا ټول جی بالکل د اوټمن چې کوم هغې دا فرسکو ورک وی دی چې په کوم بلډینګز کې او د چې کوم هسټوریکل مونومنټس کې چې کوم ډیټیل کار وي هغې نه ما انسپایر کړی دی او دا ټول شیونه چې دی نو کړي دي. او تاسو دا سټونز چې کوم دي دا ریل سټونز دي دا ریل سټونز دي دا بټنز خو ریل نه دي دا ریل سټونز دي دا ریل سټونز دي او دا چې کوم دي دا هغه جوړ دی دا سایت ته دا چې دی دا پرنټ مټول ما خپل ډیجیټل اول خپل ډیزاین کړی دی بیا مې د من دا ټول سټونز چې کم دي دا بالکل ریل دي دا په لګیدلی او ایون که تاسو بیک سایډ وګورئ د دې نو جی بالکل دا سټونز لګیدلی دي کنه او جی دا پرلز دا هر څه دا ټول بالکل ریل دي. واو او جی کیا بات ہے یار ماشاءاللہ جی چې لیاقت هم پکې دومره ښایسته ښکاري نو ګپ لګي دا انساید ویری امپریسیو انساید آوټ کوټ چې کوم دی دا دې لپاره دی چې که تاسو لږ زیات لکه هیوي جوړه اچول غواړئ نو تاسو دا امبیلشډ چې کوم دی باندې امبیلشمنټ شوی دی هغه یو سایډ واچوئ او که تاسو کوم داسې لږ فنکي غوندې صرف کلرفل هغه چول غواړي نو تاسو یې هغه کلرفل سایډ اړولی شئ او I mean there are 1,000 ways that you can change it and لکه دې سره تاسو پجامه اچولی شي دې سره تاسو لاندې جینز هم اچولی شئ تاسو دې سره لاندې شراره اچولی شئ نو دا به بالکل یو بالکل فارمل ډرس به دې نه جوړ شي. زما خو د دې دا کار چې شوی دی که نه دس از سو بیوټیفل دې ته به کم یو آرټ ورک وایئ تاسو؟ جی دا امبیلشمنٹ دی خو امبرایډري پلس امبیلشمنٹ که مونږ د دې آرټ ورک روټس ته ځو نو مغه اوټمن دی جی اوټمن آرټ ورک دی او جی اوټمن ټول انسپیریشن چې د دې د کوټ او د دې چې کومه ډیزاین ریسرچ کړی دی هغه ټول اوټمن مونومنټس باره کې زبردست زموږ مغل او هغې کم ډېر شی نه سیملر دي. ستا ذهن کې څه کوېسچن ته کولی شي بیکاز ستا هم تعلق هم فیشن سره دی که نه او نو څه کوېسچنز تاسو د دې هغه وګورئ چې دا څونه صفایي سره جوړ دی ایگزیکټلی د دې اخو زه ګورم او جی څه کوېسچن د ذهن کې لیاقت یاره چې دوی خو داسې ښکلی ډیزاین کړی دی چې بس دې کې به مونږ څه تپوسونه ترې نه وکړو خو د دې بالکل کنټراست او ټولو کې لویه خبره زه دا یو کول غواړم چې کم ډېر ډیزاینرز نه کوي زما که دا شوز دي او که زما دا ډریس دی دا سلو فیشن دی دا لانګ سسټینیبل فیشن طرف ته دی د دې لوک چې کم دی دا یو کلاسیک لوک دی دا به تاسو ته کم از کم 10-15 ایئرس چېرته زوړ نه ښکاري که دا تاسو 10-15 ایئرس پس هم واچوئ هم دا تاسو ته لکه یو کلاسیک لوک دی دی دا به تاسو ته زوړ دا به تاسو ډسپوز آف کېږي دو نظر نه اینډ دس از وټ مای برانډ بلیوز ان چې مونږ نه غواړو چې خلک ډېرې جامې ګنډي ولې چې یو کپړه په دې ارث کې چې ځي او ډیکمپوز کېږي نو اوه کاله پې لګي نو زه کلایمیټ چینج باندې جی کار کوم لګیا هغې هم خبرې کوو تھینک یو سو مچ لیاقت بھائی تھینک یو سو مچ ستاسو ډېره مننه پلیز تاسو کښېنئ ښه ګرانو کتونکو لکه دې چې خبره وکړه زمونږ کلچر چې دی هغه ډېر زیات ریچ دی زمونږ کلچر کې اوټومن هم راځي مغل هم راځي دا ټولو نه اسپیشلی پرژیا چې کوم کلچر دی ټول راځي او هغه یو ځای کېږي او بیا فیشن کې هم که هغه وګوري تاسو میوزک کې وګورئ ډېر زیات انوالو د هغې انسټرومنټس وګورئ همدغسې زمونږ یو سندرغاړی چې هغه ډېر وخت وشو مونږ چې ماشومانو نو هغه وخت کې هغې ځوانې وي او هغې به سندرې ویلې او اوس هغه د پښتنو یو پهچان جوړ شوی دی دنیا ډېر ملکونو ته سفر کړی دی او خپل کلچر انټروډیوس کړی دی راځئ چې د هغې حوالې سره د حسن علي شاه یو رپورټ دی هغه وګورو
څنګه چې نوم ښایسته دی یعنی څانګه او هغه هم د زرو دغه شان ورته خدای پاک आवाज هم خوږ او زړه پورې ورکړی دی. زرڅانګه په اصل کې غرسنۍ وه او ده اوس هم په ښار کې نشي اوسېدی، چېرته په دشتو کې د ښار شور شغرب نه لرې کلیوالو علاقو کې به اوسېږي. د زرڅانګې خپله اصل نامه ځلوبۍ ده. زرڅانګه نامه ورله د ریډیو نامتو پروډیوسر نواب علي خان یوسفزۍ خوښ کړی و. جنوبي پښتونخوا ناورنګ سره نږدې کلي ظفر ماماخیل کې زیږېدلي د دې هنرمندې پلار نامه پرویز دی. زرڅانګه چې کله وړه وه نو ګډې شیرې سرولې او په ریډیو د کشف سلطان او معشوق سلطان سندرې به ډېر په شوق اورېدې، خو د معشوق سلطان دا سندره به ډېره زیاته اورېده. دا سندره به هر وخت پخله وه نو پلار به ورته غوسه شو. یو ورځ په کلي کې یو واده و، هلته مصطفی نوم یو سړی و چې بینجو به یې غږوله. هلته زرڅانګې هم یو سندره وویله. مصطفی چې کله د زرڅانګې اواز اورېدو نو پس د دې ریډیو ته یې بوتله. هغه زمانه کې ګلنار بیګم، ګلصنم طبله نواز، ضمیر ربابي، وزیر خان بینجو والا دا ټول هنرمندان به روزانه ریډیو ته راتلل. رشید علي دهقان د موسیقۍ د څانګې مشر و. محبوب علي خان چې کله زرڅانګې نه اډیشن واغشتو نو ګلنار بیګم ورته ووی غرڅني ته اوسه پورې چېرته وې؟ تا ته خو د اډیشن اډو حاجت نشته. شیروګن استاد او دلفراز نیازي دواړو نه زده کړه کولو نه پس چې کله ریډیو نه د زرڅانګې اواز خلکو اورېدو نو هر چا به وې زرڅانګه او زرڅانګه. خدای بخلي او د پښتو موسیقۍ موسیقار اعظم استاد رفیق شینواری، بختیار استاد، رحادت حسین، جلال سرحدي، مسافر او استاد نذیر ګل په موسیقۍ کې بشمیره سندرې د زرڅانګې مشهورتیا بنیاد جوړ شول. یو زمانه وه خان تحصیل سره د زرڅانګې سندرې ډېرې زیاتې به نشر کېدې او بیا چې کله په ټلویزیون د دواړو اوازونو ملاب اورېدونکو اورېدو نو ډېر زیاتې خوښ کړو. دا خبره دې یاده وي چې خان تحصیل او د زرڅانګې په منځ کې صرف د فن رشته وه. زرڅانګې خاوند نامه مولا جانو، هغه به باجه غږوله خو ریډیو کې سندرې نه دي ویلي. زرڅانګه حقیقي معنو کې یو فوک ناسټار او د خپل کلتور یو روښانه ستوری ده. داسې هنرمندان په سونو کالو کې پیدا کیږي. خپل فن د برکته فرانس، جرمني، لندن، سپین، امریکا او متحده عرب اماراتو نه علاوه نورو ډیرو هیوادونو ته هم تللی ده او هلته د خپل فن مظاهره کړې ده. صدارتي ایوارډ اغوښتونکي زرڅانګه وایي چې اوس زما د فن قدر په کمېدو دی. هغه پخواني خلک اوس لږ پاتې دي. د بېوسۍ ژوند تیریږي او که خیبر ټلویزیون نه وی نو زما په شان هنرمندانو نامه هم چاته به یاد نه وه. د فنکار په احترام هغه پوهیږي، د فنکار په احترام هغه پوهیږي چې د خپل کلتور د حسن قدردان. ویلکم بیک ګرانو کتونکو، ما سره ډېر انټرسټینګ پرسنالټي ناسته ده جي انم اورکزۍ او هغې ډېر زیات اړخونه دي د هغې د ژوند. بزنس وومن هم ده، فیشن ډیزاینر پلس پالیټیشن پلس رایټر پلس انوایرمنټلیسټ. اوس په دې اړه خبره کوو لږه چې د انوایرمنټلیسټ څه فیل کوي نن سبا د انوایرمنټ کې، انم څه فیل کوي لګیا دی، واټ از هیپنینګ؟ جی زه دلته پېښور کې چې لږ خلکو سره ملاوېدل شروع شم نو زما واسطه پرېوته نادیه قریشي سره. هغه جی د ایکو سټیزن سی ای او ده اور هغې ته به ما ویلو چې تم کیا یہ کوڑے والی بن گئی ہو.
like a friend हाँ, हुआ ना माँ exactly. दा ना माँ तो वे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो के तुम ऐसी बातें करती हो का खानदान मुंगा हो का हाँ. बात है कि Pakistan is one of the most affected region by climate change. टोलो के ज़्यादा पाकिस्तान हिट शवे हाँ. आओ जी बोनेर के लास्ट टाइम सर फ्लड्स और सहर सर नमुंगा दे NGO सर मुंगा खपला सच मंडा दड़ा वाले शो आखुम ओका और then we came down to the grassroots problem चे दलता waste management मांदे इस कार दासे न की लग्या दे सिंग अच्छी सर खबर आओ No, then I also volunteered for that so the eco citizen vice president of him. No munga रो पदी खबरों मांदे awareness spread को munga चरता चिमुंग ता मौका मिलावीगी जी मुंगा दे आगे को और जुमुंगा कराची गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद पेशावर मतलब we've made a very 700 खल्को मुंगा volunteers दी मुंग सर हाँ माशाल्लाह मुंगा यो किस्म ता यूथ ची कम दे जांसर इन्वॉल्व करे दे और अगी ता मुंगा यो हो आगे से लका कैबिनेट मुंगा फॉर्म करे दे नगी ता मुंगा यो लीडरशिप अगंबर के खई और बलदादे चे क्लाइमेट चेंज बारे के मुंगा हर किस्म ता चे कम इंटरनेशनल लेवल मांदे अवेयरनेस स्प्रेड की आगा मुंगा ई तरह से लगे वेरी नाइस आओ जी ब्रिटिश काउंसिल मुंग सरा दे आ गई जी UNDP मुंग सरा दे आ गई के नबील अफरीदी जी मुंग सरा जॉइन हैंड करे दे आगा मुंग ता स्पॉन्सर्स कई चे कम शई न मुंगा कोल गाड़ू मुंगा ऑर्फन जी न को तवर के हाइजीन किट्स वर कड़ी दी वेरी नाइस मुंगा जुमगा चिकम माशाल्लाह दी पेशावर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थी अगीदू मतलब दिशपे 2 बजे मगीदू वलाड़ी च सके सम तमकारी अगीदू मंडा वही वाला वाह वेरी नाइस और प्लांटेशन को दे कना ट्री प्लांटेशन को चिकम दे अगे बारे के खुमुंगा लगा दिस यूचे चरता मुंगा अवलने लका उस्ताद मा सर मिला शुन ज बताओ सर अटुल के अवल कार दा वेम चे सर राजी च ट्री प्लांटेशन को शुरू को जबरदस्त बिकॉज चिकम पोल्यूशन और कम हल जुमुंगा दे अर्बनाइजेशन द वजह न रवान दे आगे की मुंगा ग्रीन आर्किटेक्चर बारे के खल्को ता अवेयरनेस वर्क उचे सिंगा जापान के चाइना के अगीदू उजारा द मुंगा बिल्डिंग्स को न शु बंदोले जोड़ोल नो ग्रीन आर्किटेक्चर आगा दे च बिल्डिंग्स द पास चिकम अगीदू प्लांट्स लगुली छि पागे मांदे मुंगा इको फ्रेंडली और द फुल ब्रीदेबिलिटी द पारजी कदा शैना बन नशू नो कमिंग 5-10 years के बाद तासु सान शै राख कले दा दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली हॉरिबली डिजास्टर रियल स्टेट्स वाला जिसिंग ज्यादा के लिए गया दे और मॉडल टाउन्स जुड़ी के लिए गया दे पट्टी खत्मई बूटी कट के लिए गया दे अवलता अगी ज्यादा न ज्यादा रियल स्टेट दा डेर डेंजरस थे जिमंगा उस डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स के मंगा अल्ता कॉन्फ्रेंस यो रजमख के को फातिमा हुतिम रागले वागेता और जुमंगा चिकमा MPA दा MNA दा अगम रागले वा नादिया कुरैशी खलम पैनलिस्ट वा और WWF वाला आगेता रागली तका खलक दा से न दे चिक नास्ती पकोर के दे बारे के लग्या दी खलक कार कई हो बस आग शान दे कवरेज जब गवाड़ा मच तासो मीडिया तरफ न नोरम कवरेज मिलाओ सी दे एक्टिविटीज पदे मा डेर कार कड़े दे उसम को वो आखिर की अनम और अगज़ई ज़बा तास रिक्वेस्ट को माची बिकॉज यू आर a role model for the rest of the girls तासु यो कार न कोई multifaceted मतलब दुमर जबरदस्त जी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जोड़ शवे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जोड़ शवी in a positive sense I'm saying this is true I hope jack of all trades and master of none no अगी तबा आगा जिनको तबा तासु सम मैसेज वर्कवई सो की अगी खपल एजुकेशन सरा सरा چې अगी तासु परंगी यो न यो फील्ड کې ولې چې دا نن سبا ډېر ضروری دی دا یو صرف د خاوند پیسې سره کور نه چلیږي نه هغه خو بالکل نو څه به وایي څه میسج به ورکوئ مخامخ کیمرې کې جی زه یو خو د کلایمیټ چینج حواله سره تاسو ته یو بل خبره مې اډ کول دا چې زمونږ لیګل ټیم ډېر زیات سترونګ دی جنکه دی موستلی وکیلان موږ سره
واغې د تاسو ته وایي چې تاسو کلایمټیکلی چې کم د کلایمیټ چې کم رایټ سي هغې نه خو تاسو نشئ وروسته کېدی او هغې باندې موږ زیات کار کوو لګیا وو چې خلک بالکل لکه یو خو چې کوم دا ویسټ مینجمنټ دی هغه مانیټایز کو خلکو ته چې څنګه بهر ملکونو کې هغې باندې موږ سره یو ان ډي پي انشاءالله چې دی هغه کار کوي لګیا دی هغه به وشي او دا هر څه به جي ودن 5-6 years پاکستان will inshallah change and it will not be چې څنګه خلکو په ذهن کې دی یا چې کم ذهن کې جوړ کړی دی انشاءالله آ بني او بل اوس زه چې کم زما خویندې دي زما رونه دي زه هغې ته دا ویل غواړم چې زه تاسو ته یو شارټ پروسیجر ویم پلیز فرست اف آل 1,00,000 روپۍ تاسو خپل سکلز باندې ولګوئ چې سکل تاسو زده کوئ سکل ٹھیک شو تاسو ډاکټري زده کوئ تاسو انجینري زده دا سکل دی جی ټیکنیکل پیرامیډیک شي پیرامیډیک شي نرس شي تاسو لکه اوس دا زمونږ کیمرامین ولا دس از ا سکل ٹھیک شو جی بوټان جوړول شو لفافې جوړول شو جسٹ لرن ا سکل هغې سکل نه چې تاسو 1,00,000 روپۍ وګټئ هغې نه پسته هایرنګ شروع کړئ The next step should be hiring. Don't put it in your pocket. Don't plan a vacation right away. ٹھیک شو 1,00,000 روپۍ ګټل تاسو ته پته دونه مشکل کار نه دی ٹھیک دی هغه 1,00,000 روپو کې فوراً د نورو خلکو هایرنګ شروع کړئ نیکسٹ چې کوم تاسو سره 15,00,000 روپۍ هغه هایرنګ نه پسته جوړیږي هغې کې تاسو کمپنی رجسټر کړئ اور کمپنی رجسټریشن نه پسته چې دی نو د هغې broad spectrum جوړ کی I am guaranteeing you within I think 10 years you will be earning about 5 to 10 crore rupees. زبردست very nice. It is very nice systematic طریقے سره تاسو کوئی الکانو جنکه چې کوم سوچ کې لګیا دی د بزنس لا وي monetize your life monetize your skills. زبردست مونږ جی یو کورس شروع کو ایکو ڈائلاگ سره د ایکو سٹیزن هغه ویلو چې हम बच्चों को फ्री कोर्स कराएंगे मैंने कहा बिल्कुल हम फ्री कराएंगे लेकिन अगर हम 200 रुपए चार्ज कर लें तो बच्चों के पास तो बर्गर के लिए 2,000 रुपए होते हैं तो उनको कम से कम इस कोर्स की वैल्यू आएगी exactly. और यही 200 रुपए हम इन्हीं के लिए दोबारा से इन्वेस्ट कर लेंगे बिल्कुल थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर خپل کور کې چې میک اپ هم زده کوي د شپږو 2 کالو ماشومان نن سبا کوي لګي ورته وایي چې بچي مال به میک اپ اله کې چې 200 روپۍ را نه اخلي د میمنانو پرنګ خپل سوچ بدل کړي میمن چې دي کنه نو هغه دغه سي هغه داسې کوي ثانک یو سو مچ خانان یې نو بیا خو ټیک دی جی بیا او صحیح ثانک یو سو مچ انا مورګزی اٹ واز ویری نایس هیوینګ یو جی بالکل ډیر زیات خوند یو کو په خاص توګه باندې ګرانو کتونکو زموږه ماشومان جنکو او الکانو د پاره ډیر زبردست یو میسج ورکو چې څوک سکول غواړي باندې معنی مکوي ولې او کار شروع کړي ثانک یو سو مچ ان شاء الله ثواب بیا تاسو په وړاندې راځو د الله پامان